چا چې د اخترونو شپې قیام وکړو یعنی ودرېدل صحیح صحیح ژوندۍ کړله نو آیا دې دپاره څه اجر حدیثو کې راغلی دی او که نه حدیث کې راځي ابن ماجه دا حدیث نقل کړی دی چې من قام لیلة العیدین محتسبا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب چا چې قیام وکړو ودرېدو صحیح صحیح الله له ورکړله نفل وکړل تهجد یې وکړل په دوه شپو کې یو د وړوکي اختر شپه بل د غټ اختر شپه محتسبا او په نیت د ثواب نیت لرو د ثواب محتسبا د ثواب لم يمت قلبه يوم تموت القلوب نو حدیث کې راځي چې د زړه به نه مري په هغه ورځ چې زړونه مړه کېږي او زړه چې کوم دی مړی نو چا او کم ملګري یا کمې زنانه چې په دغه شپه باندې الله ته قیام وکړه الله ته ودرېدل د ده زړه به د قیامت په ورځ نه مړ کېږي ځکه چې د قیامت کومه سخته ورځ ده دهشت ورځ ده د یرې ورځ ده چې انسان په خپلو خولو کې چې کوم دی پټ وي نو په دغه شپه باندې څه ناسې عبادت د چا څه وس کېږي دوه څلور رکعته نفل تهجد سړی وکړي اخر حصه کې راپاسي الله ته وچاړي او الله ته دغه وچې الله موږ څه عبادت ټوټه پوټه کړې دا په ډېرو باندې چې کوم دی بدل کړي نو الله یضاعف لمن یشاء بدلی الله په یو ډبل باندې الله بیا اجر ورکوي او چې انسان الله ته وچاړي الله ته دعاګانې وکړي ځکه حدیث کې راځي چې الله رب العزت اول اسمان ته کما یلیق بشانه په اخر حصه کې چې کوم دی راکوزیږي او باقاعده الله رب العزت आवाज کوي چې څوک شته سوال کوي داسې سوال کوونکی شته چې د هغه بیماري قرضداري وي څه حاجت وي مشکلات وي دنیا آخرت څه مسئله ما نه وغواړي زه حل کړم په دغه وخت کې ډېر مسلمانان چې کوم دی غفلت کې خوبونه باندې چې کوم دی ودي وي حدیث کې راځي چې د اخترونو شپې ډېر زیات چې کوم دی فضیلت راغلی څه نه څه ژوندی کو انشاءالله تعالی عزم او اراده وکړو چې دغه شپه به انشاءالله څه نه څه عبادت کوو الله رب العزت زموږ تاسو په دغه شپه کې د عبادت توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین